زه خو چونکې تاسو ووایئ زه خپله سوشل ورکر یم، سیاسي بیانونه زه نه کوم، خو چې کرپشن کېږي ملک سره صوبې سره، نو په الله باور وکړه زړه مو سره درد کوي، ځکه چې نور ملکونو ته وګورو هغه کم ځای ته ورسېدل او زمونږ ملک کې نو زه غواړم چې دا څومره ادارې دي دا چا چې کرپشن کړی دی د دوی د احتساب وشي او دا دې رونیسي، دا د غریبو خلکو حق چې وخلی دی نو دوی ته د کډې سزا میلاو شي. چې وزیر اعلی بیا صحافیانو له دمکې ورکړي دي داسې نه صحافت خو د ملک یو اهم حصه ده او صحافیانو له پکار دي چې تنقید وکړي چې چا کرپشن کړي په هغې تنقید وکړي او ثبوتونه دې راوړاندې کړي او ادارې دې په دې باندې کار وکړي، ځکه چې د کوم ملک قانون چې څوک فالو کوي که نه، که هغه تاسو یې که زه یم موږ ټول به قانون فالو کوو، نو هغه ملک به مخ په وړاندې ځي، ترقي به کوي. نو که څوک قانون ماتوي نو د هغې دپاره ادارې دي، هغې ته پکار دي چې دوی له سزاګانې ورکړي. ریاست چې کوم دی په هغه کې صحافت ډېر اهم کردار دی او د صحافت د ریاست څلورمه ستن ده، نو یقینا چې د دې نه یو څیز هم چې کوم دی ماینس شي که نه، نو هغه زموږ په معاشره کې صحافت چې کوم دی اصلاح کېږي. ته به په تنقید به کوې خو د اصلاح دپاره، تنقید به رایې تنقید به نه کوې، په چا کې کم کمی وي کوتاهۍ وي نو هغه دې د ځان نه لرې کړي، یو پازیټیو اړخ ته دې راشي، یو پازیټیو رول دې په سوسایټۍ کې پلی کړي. نو داسې څه پروف وي ایویډنس وي چې هغه بالکل کرپشن شوی وي او په هغې باندې بالکل ډپارټمنټ ته هم نقصان دی او متعلقه ایم پی ای یا ایم این ای ته یا منسټر ته یا د هغې نه علاوه بیروکریټ ته دې ته هم نقصان دی. نو زه یم که چېرته کرپشن کېږي پهله خو پکار دا دی چې کوم ډپارټمنټ کې کم خلک کرپشن کوي دا ناسور دا جرلی د دې ډپارټمنټ نه ختمول غواړي او د راروان نسل لپاره او د راروان ډپارټمنټ د خلکو لپاره دا یو مثال جوړول غواړي چې آینده لپاره څوک کرپشن نه کوي.